نو مې خدای د لیډیز اوس څه شی شو ته څه تندر دی څه طوفان دی څه قهر دی چې د دکاندار دومره منډې درړې جوړې خبرو کې د دکاندار یوې جینۍ ته وایي چې مکمل اوتا دې وشوه چې غیبه وي لامبر دې باند راتلو نو چې کله زنانه دکان ته راشي هغې دپاره دکاندار جوس هم راغواړي فروټ هم راغواړي چای هم راغواړي او موږ غوندې چې عام ګاک ویر شي چې یوه زیاتي خبره ورسره وکړي نو ورته څه وایي ته د خستلو نه یې مړه ځه بل چېرته واخله تا د خستلو خوله نه دی زه یو ځل د کپړو دکان کې ناست وم خو پګړی مې نه و عام لباس کې لاړم هغې نه پېژندم چې دا ملا دی ځان ته مې جوړه کتله چې یوه جوړه کټ کم نو په دې کې دکاندار غږ وکړو وایي سیټ ته چې لیډیز راغلی لار پرېږده نو مې خدای د لیډیز اوس څه شی شو ته څه تندر دی څه طوفان دی څه قهر دی چې دې دکاندار دومره منډې درړې جوړې کړې او موږ یې وزونه شروع کړو وایي سیټ ته شي بهرحال دې کې دوې درې ښځې راغلې نو دکاندار خپل مخصوص ځای کې کېنولې کم د دوی ولې یو مخصوص مکرم ځای دی هلته تشریف فرما کې وایي تاسو کېنئ شګر ته وایي زر زر لاړ شه درې ټنډه جوس راوړه د کیلې خو د سترګو په رپ کې راوړه په شګر لاړو په منټو کې درې ټنډه جوس راوړل نو دکاندار نن ورسره کېناستو بس ګپ شپې شروع کړو دې خبرو کې د دکاندار یوې جینۍ ته وایي چې مکمل اوتا دې وشوه چې غیبه وي مکمل هفته لامبر دې باند راتلو نو ما چې کله دا خبره واورېدله ما ویل چې دې دکان نه وتل ضروري دي بهرحال هغه جوړه مې راغورځولې وه هغه شاګرد ته مې ویل چې دکاندار ته ووایه چې دا جوړه په څومره دی نو شاګرد یې ورته آواز وکړه چې استاد جي دا جوړه څومره کې دی نو دکاندار ورته وایي چې لږ صبر وکړي د لیډیز کار به اول کوم بیا به زه راځم دوی ته به جوړه ورکړم ما ورته ویل چې تاسو ول د لیډیز کار وکړئ موږ درنه لاړو نو چې کله زنانه دکان ته راشي هغې دپاره دکاندار جوس هم راغواړي فروټ هم راغواړي چای هم راغواړي او موږ غوندې چې عام ګاک ویر شي چې یوه زیاتي خبره ورسره وکړي نو ورته څه وایي ته د خستلو نه یې مړه ځه بل چېرته واخله تا د خستلو خوله نه دی بس دا حالات نور تاسو پې تبصره وکړي